والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ ستاسو په دغه مبارکه میاشت، په دغه مبارکه ورځ او په مبارک ساعت کې دا حاضری لیدل اوریدل ویل ول عظیم بارگاہ کې قبول و منظور فرمائی او رب ذوالجلال خالق کائنات مونږ له دین زده کړه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمائی. تقریبا هر کله زمونږ د جمعې مبارکې په خطاب کې په یو خاص موضوع باندې او بیا خاص کر په هغه موضوع باندې د خیالاتو اظهار کیږي چې کوم زمونږ د معاشرې سره کلک او ټینګ تعلق ساتي. 14 فروری څو ورځې بعد به وي، هغه خو به راځي، خو که چېرې زمونږ ستاسو ژوند و دا 14 فروری به زمونږ ستاسو د ژوند یوه ورځ وي. په دغه 14 فروری باندې په عالم دنیا کې یو ورځ یو واقعه یو قصه او یو حادثه نمانځل کیږي چې هغې ته ویلنټاین ډے ویلی شي او ډېر په جوش او خروش باندې مغربی تہذیب دے لا توجہ ورکئی. خو لیکن بدقسمتی د مسلمانانو دا ده چې زمونږ ستاسو یو سوچ او فکر دا جوړ شوی چې څوک د مغربي تہذیب په رنګ کې رنګ کیږي نو مونږ سوچ دا جوړ دی چې دا ډېر ایڈوانس دی. مونږ سوچ دا جوړ دی چې مغربي تہذیب مونږه فالو کو. مونږ سوچ دا جوړ دی چې د ترقی وکړه، دا ډېر مخکې شو. خو لیکن دا زمونږه هغه سوچ او فکر دی چې دا مونږ لا همدغې مغربي اوسیدونکو خلکو مونږ له دا جوړ کړی. مونږ ډېر ایډوانس یو، د مونږ په نقش قدم چې څوک روان وي هغه به هم ډېر ایډوانس ښکاري. دا د هغوی یو سوچ و فکر مونږ لا، مونږ نوجوانانو لا او مونږ معاشرې لا
دا یو پته غوندې راغورځولې ده، ولیکن دا خبره 100% غلطه ده. ایڈوانس چې کم معیار دی، ترقی چې کم معیار دی، هغه زمونږ یو انسانی خود ساخته معیار دی، یو قرآنی او دینی معیار دی. ما ورته خود ساخته معیار دا دی چې که چېرې مونږه د اسلام نه هټ کر داسې یو کار وکړو چې هغه د غټو خلکو انداز وي، بس مونږ دې ته ایډوانس او د ترقۍ معیار وایو. او که چېرې مونږه په سر باندې پټکی کېښودو او په مخ باندې د حضور نبی پاک مبارک و د کل پیغمبرانو د سنتو مطابق ګیره پرېښوده او یا لباس زمونږ ستاسو ساده لباس شو، نو مونږ سوچ و فکر دا جوړ دی چې دا ساده خلک دي. خو یاد ساتئ په دغې مغالطه کې مونږ دومره دننوتلي یو چې اوس د هغې نه واپس راوتل ډېره ګرانه خبره ده. او په دغې خبرو باندې مزید زه نورې خبرې عرض کول نه غواړم، خپل نقطه نظر او بنیادي خبرې له به راشم. که په درېیمه صدۍ کې د ویلنټاین په نامه باندې یو پادري تیر شوی و او هغه د یو بلې پادریې او د راهبې سره یې مینه محبت پیدا شو او د دغې 14 فروری د ویلنټاین د ډې سره تاریخ چې څومره لیکلی شوی دی که غلط دی او که صحیح دی، 11 کارنامو تعلق دی دغه ویلنټاین ډې سره. چا لیکلی چې دا 11 فروری دا دوی یو اختر ځکه جوړ کړی چې دا شوي و دا شوي و دا شوي، خو دوه پکې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې یو د ویلنټاین د پادري د یو راهبې ښځې سره محبت و او هغې نه بعد قانون د عیسایانو دا و چې پادري د پادریې یعنی د راهبې سره نکاح نشي تړلی. دا د هغوی د مذهب اصول و. خو لیکن چونکې دغه پادري په مخې باندې مین شو نو هغه د ځان نه یو خوب ورته بیان کړو چې ما خوب لیدلی دی او په خوب کې دا راته ویلي دي چونکې د هغوی یو د ولی و یو پیغمبر مقام پادري له ورکړی وي چې خوب کې راته دا ویلی شوي چې دغې پادریې او دغې هندې سره راهبې سره که چېرې ته په 14 فروری باندې خپل د جذباتو احساساتو اظهار وکړې نو تا دپاره ګناه نشته. هغه راهبې او پادریې هم دا خبره ومنله چې پادري خو به دروغ نه وایي. همدغې 14 تاریخ فروری د 14 باندې هغوی د خپلو چې څه خبرو اظهار و هغه وکړو. خلک خبر شول او مړه یې کړل. چې مړه یې کړل او قتل یې کړل نو بیا د دغې دواړو عاشقانو دپاره دا ورځ مانځل شروع شول چې دا د محبت ورځ ده او دا د عاشقانو سره د ظلم د یاد ورځ ده. هغه 14 فروری د یو تاریخ مطابق په همدې بنیاد باندې دغه روان 14 تاریخ مانځلی کېږي. څوک یو بل له سره ګلونه ورکوي، څوک په میسج کې ورلګي، څوک پوسټونه خوروي او څوک براه راست خپلو متعلقو خلکو لی ورکوي. دا هغه ورځ مانځلی کېږي. د تا 11 تاریخونه لیکلی شوي دي، 11 حوادث د دغې تاریخ سره تړلی شوي دي، څه غلط څه صحیح او څه درست او څه غیر درست. خو غرض دا چې دا په هره که تاریخ درست شو که درست نشو او که په دغې 11 حوادثاتو کې کم یو تاریخ سره تعلق راغی اسلام یو تم جایز نه وایي. خو بنیادی توګه باندې دا په دې 14 فروری باندې دغه ګلونه پیش کول او سرې جامې اچول او وغیره وغیره چې کم تاسو وینئ ګورئ
زمانه او په دې باندې ډېر خبر یې خو یاد ساتئ دا د عیسایانو یو تهوار دی د غیر مذهبه او د لادینه خلکو د یو د محبت ورځ مانځلی کېږي او ګڼلی کېږي که بې حیثیت ته مسلمان دا ورځ په همدې طریقې باندې ونمانځلی شي په دې طریقې باندې خلک هغوی سره یو قسمه مشابهت راولي یاد ساتئ داسې کسان ده په خپل ایمان باندې ویریږي په دې بنیاد باندې تفصیل عرض کول نه غواړم خو یو دویمه حادثه هم د دې سره تړلی شوې ده او هغه دا چې کله ویلنټاین د رومیانو نه یو مشهور رومي و او هغه بیا وروستو عیسائی شو او رومیان را ولګېدل او ویلنټاین یې قتل کو په 14 فروری باندې او بیا ډېر رومیان عیسایان شول او هغه رومیان چې کوم عیسایان شول نو بیا د دغې مظلوم داستان آغاز یې وکړو په 14 تاریخ باندې به د خپل یو مظلوم چې عیسائی شوی و د رومیانو نه او خپل مذهب یې پرېښودی و په هغې په یاد کې لمانځلی کېږي ما غرض و مقصد دا دی چې 14 تاریخ په دې باندې مشابهت د یهودیانو سره مشابهت د عیسایانو سره او مشابهت د ویلنټاین خبیث سره تعلق په دې انداز باندې ساتل یا ساتئ بیا عرض کول غواړم چې دا خلک د بیا په خپل ایمان باندې ویریږي په دې کې ډېر قسمه نقصانات دي شرعي نقطه نظر باندې د ټول نه خبرې خو ډېرې دي خو د ټول نه اولنی نقصان پکې دا دی چې دا بېحیایۍ له ترویج ورکول دي دا د بېحیایۍ ورځ ده ویلنټاین ډے په همغې انداز باندې لمانځل دا د حیا جنازه اوچتول دي او حضور نبی پاک مبارک فرمائی الحیاء شعبة من الایمان نبی پاک فرمائی څه د پاسه اویا درجې د ایمان او یوه درجه د ایمان چې دا حیا ده او بل حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی چې ایمان او حیا دا دواړه به د ایماندار په زړه کې پروت وي نبی پاک فرمائی که حیا د زړه نه اوچته شوه نبی پاک فرمائی د دغه انسان د زړه نه به ایمان هم اوچتېږي رفع الاخر نبی پاک فرمائی ایمان او حیا دا جوړوه څیزونه دي دا به د ایماندار په زړه کې به د حیا سره ایمان وي او د ایمان سره به حیا وي نبی پاک فرمائی که حیا لاړه رفع الاخر ایمان به لاړ شي او کچرې ایمان لاړو د دغه انسان نه به حیا لاړه شي یعنی دا دواړه سره داسې تړلی شوي څیزونه دي ایمان او حیا چې یو موجود وي بل نه پاتې کېږي هغه بل هم ورسره کډه کوي نو نبی پاک مبارک فرمایي چې الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان جز دی حیا د ایمان یو درجه ده او داسې درجه ده که ایمان په زړه کې و حیا هم په زړه کې وي او که چېرې حیا په زړه کې نه وه د داسې انسان ایمان هم په زړه کې نشي پاتې کېدی او د دغه ویلنټاین ډے چې بیا خاص کر نن سوشل میډیا والا ډېر زیات رواج ورکړی دی تر اوس نه 14 تاریخ ته لا 3-4 ورځې شته دی او په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه پوسټونه او مختلف قسمه ګلونه او مختلف قسمه د زړه نقشونه په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې خورېږي یاد ساتئ عرض به دا وکړو چې ایمانداره انسان کلم داسې نشي کړی دا د بېحیایۍ ورځ ده دا حیا ورځ نه ده او که چېرې مونږ د حیا ورځ په نظر باندې دې ته ګورو په کار دا ده چې مونږ د دغې میشن مونږ د دغې فلسفې مونږ د دغې عاداتو او د اطوارو د یهودیانو د دغې کرتوتو مخالفت وکړو هغوی بېحیایي خورئ په دې ورځ باندې ټولو خویندو له پکار دی چې که بازار له ځي او که هر چرته ځي په دې ورځ باندې کلک حجاب پکار دی د هغوی موتوړ جواب همدا دی په دې ورځ باندې د الله او د الله د رسول د حیا او د عزت او دارنګې د پردې احادیث مبارکه شیئر کول پکار دي
او دا د همدغې یو قسمه جواب ملاویږي. ما عرض دا کولو چې دا یو غټ نقصان دا دی د ویلنټاین ډے د نمانځلو د موږ ستاسو په معاشره کې آرام سره دا څیز را دننه کېږي. اولنی نقصان دا دی چې ویلنټاین ډے ترویج حقیقت کې د حیا جنازه اوچتېدل دي. او حضور نبی پاک مبارک بل حدیث پاک کې ارشاد فرمائی ان لکل دین خلق. نبی پاک فرمائی د هر یو دین د پاره یو نمونه د اخلاق وي. وخلق الاسلام حیا، او د اسلام د اخلاق نمونه حیا ده. یعنی د هر یو دین یو علامت وي چې هغې علامت ته وجې نه هغه دین ډېر دروند ګڼلی کېږي. نبی پاک فرمایي چې زما د دین اسلام هغه د عزت والا تاج چې دی د اسلام تاج چې دا حیا ده. اسلام ته چې حسن ملاو دی دا د حیا د وجې نه ملاو دی. او ځکه د دغې حیا او دغې پردې په خلاف باندې تاسو وینئ په انډیا کې څه صورت حال روان دی چې هغې باندې به انشاءالله ورځ نیمه بعد به خبرې کوو. په دې خطاب کې هم څه اشارتن عرض کول غواړم، خو نبی پاک فرمایي د اسلام حسن حیا ده، د اسلام ښکلا حیا ده. او ویلنټاین ډے نمانځل چې دي دا د حیا جنازه ویستل دي. د دې د وجې نه حاضرینو خپلو کورونو کې دا خبرې ووایئ خپلو کشرانو ته خپلو بچیانو ته چې یاد ساتئ دا د خوشحالۍ ورځ نه ده، دا د غم ورځ ده. او د غم ورځ د دې دپاره ده چې موږ له خپل ایمان باندې غم پکار دی. او دویم نمبر په اختصار سره صرف د حدیثو مبارکه او اشارې عرض کول غواړم. په اختصار سره دویم نمبر نقصان د ویلنټاین ډے ترویج او دارنګې زمونږ په اسلامي معاشره کې د دې را دننه کېدلو ټول دویم نمبر غټ نقصان دا دی چې دا ایجاد د چا دی؟ د یهودیانو او د عیسایانو. دا کوي څوک؟ یهودیان او عیسایان. او ویلنټاین ډے نمانځي څوک؟ د عیسایانو یهودیان فساق او فجار. نو چې کله د هغوی عادات تخپل کې تا د هغه سره مشابهت راغی. او حضور نبی پاک مبارک فرمائی من تشبه بقوم فهو منهم. نبی پاک فرمائی چې کم یو انسان د چا مشابهت په دنیا کې وکړي الله رسول فرمائی چې دا انسان د هغو نه وشمارلی شو چې د چا مشابهت یې اپنا وکړو. که چېرې یو انسان دا غواړي چې قیامت په ورځ باندې زه د ویلنټاین سره په صف کې ودرېږم نو بیا د یو بل له ګلاب هم ورکړي، د یو بل له د سرې جامو جوړو جامې تحفه هم وله ورکړي. که څوک دا غواړي چې زه قیامت په ورځ باندې د ویلنټاین سره او دارنګې د عیسایانو په صف کې زه ودرېږم خو د بیا د دا کارونه وکړي. او که چېرې دی دا غواړي چې زه د محمد رسول الله مبارک د غلامانو په صف کې ودرېږم نو دله دا پکار دی چې د حضور نبی پاک مبارک د راوړلی شوي دین اتباع او اطاعت وکړي. ځکه حضور نبی پاک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. او به دې وجې نه حضور نبی پاک مبارک دومره د مشابهت نه د بچ کېدو موږ له دومره کلک درس را کړی. مختصرا اشاره صرف عرض کول غواړم. نبی پاک مبارک چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړو او په مدینه منوره شریفه کې په 10 محرم باندې یهودیانو روژه نیولې وه. نبی پاک ورته وفرمایل دا روژه ولې؟ وایي چې 10 محرم باندې موسی علیه السلام او د هغې قوم ته د هغې امتیانو ته د فرعون د ظلم نه نجات میلاو. نبی پاک مبارک فرمایي تاسو نه موږ ډېر زیات حقدار یو چې د موسی علیه السلام په دې خوشحالي باندې موږ هم روژه ونیسو. نو 10 محرم باندې موږ روژه نیسو که نه؟ موږ دپاره تعلیم هم 10 محرم دی. خو نبی پاک څه وفرمایل چې یهودیان هم په 10 محرم نیسي. چې موږ یې په 10 محرم باندې نیسو نو موږ مشابهت د یهودیانو سره راځي. نبی پاک مبارک فرمایي چې آینده کال چې موږ باندې انشاءالله دا کال رالو
نو مونږ به 9 محرم هم نیسو او 10 محرم به هم نیسو د دې د وجې نه چې مونږ د یهودیانو سره مشابهت را نشي. روژه عبادت دی، په روژه کې د رب ذوالجلال رضا ملاویږي او عظیم تر عبادت دی. خو نبی پاک مبارک د یهودیانو د عیسایانو نه د مشابهت د بچ کېدو دپاره په عبادت کې هم تمیز راوستو. د دې وجې نه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې 10 محرم روژه چې نیسئ نو 9 محرم هم ورسره یا ونیسه او یا د 10 محرم سره 11 محرم ونیسه. د هغې فلسفه څه ده؟ هغې فلسفه دا ده چې عبادت روژه عبادت دی، یهودیان هم عبادت کوي، مونږ هم عبادت کوو، خو په عبادت کې هم د مشابهت نه بچ کېدو دپاره نبی پاک فرمایل چې د 9 محرم روژه هم ونیسئ چې په عبادت کې مشابهت نه دی پکار. نو چې بیا عین کفر وي، بیا عین ګستاخي بی ادبي وي او بیا عین عصیان او نفرمانی وي او بیا عین کبیره ګناه وي، نو بیا په ګناه کې مشابهت به مسلمان د کم ځای نه کوي. حضور نبی پاک مبارک کثیر تعداد کې حضور نبی پاک مبارک مختلف اعمالو باندې حکم فرمایلو. نبی پاک فرمائی ګیری اوږدې کوي، بریتونه پڅ کوي او مخالفت د یهودیانو کوي. هغوی بریتونه اوږدوي او ګیرې مختصر وي. نبی پاک فرمایي چې په ګیره او په برید کې هم د یهودیانو د مخالفت وکړئ. ګیره اوږده کوي، بریتونه واړه کوي، چې په عباداتو کې هم د مشابهت نه د بچ کېدو دپاره د دواړو جهانو سردار مبارک حکم فرمایلی دی چې عبادت کې مشابهت نه دی پکار. نو بیا تاسو اندازه ولګوئ چې بیا کم سیز عبادت نه وي، ګناه وي، په ګناه کې انسان مشابهت کوي. ظاهره خبره ده چې دغه ورځ د 14 فروری چې څوک لمانځي دا انسان د په خپل ایمان ځکه ویریږي چې دا بېحیایي ده. او نبی پاک فرمایي چې بېحیایي د زړه نه اوچته شوه، ایمان هم د زړه نه اوچتېږي. ایمان اوچت شو بیا بېحیایي هم د زړه نه اوچتېږي. او د دې د وجې نه رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې ارشاد فرمایلو او یې فرمایي چې ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. رب ذوالجلال قرآن کریم کې ارشاد فرمایلو چې زما بندگانو تاسو عادات و کردار د هغو شان دی مه جوړوئ چې کم اهلی کتاب دی. او الله فرمایي د اهلی کتابو دپاره عذاب عظیم مقرر دی. نو څه مطلب شو؟ مفسرین فرمایي مطلب یې هم دا دی چې ته د چا مشابهت اختیار کې هغې دپاره عذاب عظیم مقرر دی. نو چې چا سره مشابهت اختیار کې هغې مشابهت ته وجې نه به ته هم د عذاب عظیم مستحق وګرځېږې. قرآن کریم فرمایي هغې په شان د عادات او کردار مه اپناوئ. ډېر په عجزانه درخواست باندې گزارش کومه چې دا 14 فروری او کله دا دروغو ورځ ده چې په دې باندې خلک دروغ وایي. په 25 تاریخ باندې کرسمس ډے مناویږي. د کال په اولنۍ شپه باندې آتشبازیانې کیږي. په 14 فروری باندې ویلنټاین ډے مناویږي. په بله ورځ باندې بل خرافاتي، په بله ورځ باندې نوروز مناویږي. په افغانستان کې او خاص کر په مختلفو ممالکو کې رب ذوالجلال د دغې ټولو نه منع فرمایلې ده. او که چېرې بیا هم مونږ مغربي تهذیب ته مونږ دا وایو چې دا ایډوانس شول دا خلک، نو یاد ساتئ ایډوانس به وي د خلکو په سوچ کې، خو د خدای پاک او د رسول پاک په دربار کې هغه خلک غورځېدلي خلک دي چې څه مشابهت یهودیانو سره اختیار کړو. او دا خبره یاد ساتئ حضور نبی پاک مبارک فرمانې علی شان دی. او نبی پاک مبارک فرمایي چې تاسو د یهودیانو لا تشبهوا بالیهود، یهودیانو د عیسایانو و النصارا، یهودیانو د عیسایانو سره مشابهت مه کوئ. او دا جمله په زړه باندې ځان سره ولیکئ. حضور نبی پاک فرمایي
چې داسې دور په ما امتیانو باندې را روان دی چې د یهودیانو د عیسایانو دومره زیات مشابهت به شروع کی د خپل عادات و اطوار و کردار به د یهودیانو د عیسایانو دومره مطابق کی. نبی پاک فرمایي چې یهودیان و عیسایان د مور سره نږدې کیږي، دومره مشابهت به ما امتیان د یهودیانو سره جوړ کی د عیسایانو سره جوړ کی چې بیا مسلمانان خپلو میندو ته نږدې کیږي. او دا څنګه نږدې کیږي؟ دا دور به څنګه راځي؟ وړوکي سیز کې به مشابهت کې، آرام آرام سره به ویلنټاین ډے مناو کې، آرام آرام سره به کرسمس ډے کیک کټ کې، آرام آرام سره به د نوي کال په شپه باندې آتشبازي وکړي، او همدارنګې د ستا وضع قطع شکل شبهات لباس عادات خوراک کردار اطوار آرام آرام سره به د هغوی مطابق شي، او بیا به دا خبرې نږدې نه وي. اوس په ما او تا باندې څومره درنه لګي چې یو انسان هغه مور چې د هغې مخ ته کتل د محبت ته وجې نه، حدیث پاک کې راځي د مور مخ ته کتل د محبت ته وجې نه، پلار مخ ته کتل د محبت ته وجې نه، صرف په یو کتو باندې رسول پاک فرمایي دغه اولاد ته خدای پاک د یو حج د یو عمرې اجر ثواب ور نصیب کوي. د کمې هستې په مخ په لیدو باندې انسان نه حاجی جوړیږي، د کمې هستې په لیدو باندې انسان ته د حج د عمرې مرتبه او اجر او ثواب ملاویږي. د داسې هستې قدمونو لاندې خدای پاک جنتونه د اسمان نه لاندې راکوز کړي دي. داسې مور متعلق انسان غلط تصور هم نشي کولی، خو که چېرې دا تصورات ما او تا اوس نشو کولی، دغې میندو ته بیا مسلمانان ور نږدې کېږي العیاذ بالله. خو دا به کله چې کله د انسان د یهودیانو او د عیسایانو سره د مشابهت کې دومره مخکې لاړ شي، بیا به نه چاته د خور اندازه لګي العیاذ بالله، او نه بیا چاته د مور اندازه لګي. نبی پاک فرمایي چې د مشابهت مه کوئ د یهودیانو عیسایانو. او دغه 14 فروری باندې چې څوک ویلنټاین ډے مناوي، او مونږ وایي چې دا خو خبره نه ده، یو پوسټ شیر کوو هم کبیره ګناه ده وکړه. چاته یو وړوکی میسج ور ولېږلو چې ویلنټاین ډے د مبارک شه، کبیره ګناه ده وکړه. او که چېرې حلال ده وګڼله چې دام د اسلام یو جز دی، دام په اسلام کې جایز دی، نو ناروا سیز ته د روا وویل او ناروا سیز ته روا ویل کفر دی. دا څه معمولی خبرې نه دي. په بعضې ځینو کې احتیاط کول پکار دی، بې احتیاطۍ رویه روش نه دی اختیارول پکار. د دې د وجې نه حضور نبی پاک مبارک په کلکو سختو الفاظ سره ارشاد فرمایي چې لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى، او کما قال علیه الصلاة والسلام یهودیانو سره او عیسایانو سره مشابهت مه کوئ. ویلنټاین څوک دا عیسایو او د هغه ورځ مانځل دا عیسایانو سره مشابهت دی. او که چېرې ته وایې چې مړه دا خو دومره خبره نه ده، دا دومره لویه خبره ده، شاید چې د ایمان نه لاس ووینځي، دا دومره لویه خبره ده. مونځ قضا کېدل، روژه خوړل، دا یو ځان له کبیره ګناه ده، هغه کبیره ګناه ده. او دا داسې ګناه ده چې کبیره ګناه هم ده او مشابهت هم دی. او حضور نبی پاک مبارک فرمایي په دنیا کې چې کم یو انسان د چا سره مینه محبت ساتي، روز محشر باندې به دا انسان د هغوی سره په صف کې راوچتېږي. یهودیانو سره څوک مشابهت ساتي او ځان ته ایډوانس وایي، یهودیانو سره به راوچتېږي. څوک د عیسایانو سره مشابهت ساتي، د ویلنټاین سره به راوچتېږي. الحمدلله حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی پاک مبارک چې کله دا جمله وفرمایله چې المرء مع من احببته، اے صحابي ته چې چا سره په دنیا کې مینه ساتې، قیامت کې به هم د هغوی سره وې. صحابي رسول فرمایي د ایمان راوړو نه بعد مونږ ته چې ټول نه غټه خوشحالي میلاو شوه، مونږ ته په هغه ورځ باندې میلاو شوه چې نبی پاک فرمایي چې په دنیا کې د چا سره ستا مینه ده، قیامت کې به د هغوی سره وې. صحابه فرمایي چې مونږ د محمد مصطفی سره مینه ده، مونږ خوشحال د دې د وجې نه یو چې مونږ د ده سره مینه ده، او قیامت په ورځ باندې به د محمد مصطفی علیه السلام مبارک په صف کې ودرېدل نصیب کېږي. دا هغه صحابه کرامو مینه وه. الحمدلله مونږ له د خپلو صحابهو سره
د خپلو مشرانو سره مینه پکار ده، موږ د خپلو اسلافو سره مینه پکار ده، موږ د خپلو اسلافو روز مانځل پکار دي، موږ د خپلو د مشایخو روز مانځل پکار دي. دا موږ ستاسو علما ولې یوم ابوبکر مناوئ، ولې یوم عمر مناوئ، ولې یوم خواجه غریب نواز مناوئ، ولې یوم غوث الزما او غوث الاغیاس غوث اعظم رحمت الله علیه روز مانځي، ولې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روز مانځي؟ هغې بنیادي وجه هم دا ده چې موږ کشرانو ته ترغیب د خپلو اسلافو میلاو شي، د خپلو اسلافو طریقې کار او اندازه ورته ولګېږي. ولې یو په میلاد النبي په میاشت کې میلادونه ولې نمانځلی کېږي؟ د هغې یو فلسفه عمده هم ده چې تا د خپل آقا سره نسبت پیدا شي، چېرته غلط لاسونو کې چېرته رانه شي، تا د خپلو مشرانو ادا، د خپلو مشرانو انداز، د خپلو مشرانو اتباع درته معلومه شي. د دې د وجې نه گزارش عرض کول غواړم چې هر کال الحمدلله د دغه منبر نه په همدغه ویلنټاین ډے باندې زه په مختلف طریقو باندې گزارشات وړاندې کوم. نن چونکې ډېره ښه موقع د دې د وجې نه ده چې ورځ دوه بعد همدغه 14 فروری راځي، خو لیکن فیسبوک سوشل میډیا سره زما هم یو مختصر غوندې تعلق شته. هغې باوجود هم زموږ ستاسو نوجوانان چې کوم په ویلنټاین ډے په دغه مختلفو څیزونو کې ډوب شوي دي، یاد ساتئ هزارها خبرې وشي، خو لیکن خوش قسمت هغه کس دی چې چاته د عمل توفیق میلاو شي. هزارها مونږ ویلی دي چې کرسمس مه مناوئ، هزارها مونږ دا خطابات عرض کړي دي چې دا کال نوي کال په شپه باندې آتشبازي مه کوئ. کمه کال شپه داسې تېره شوې ده چې آتشبازي نه ده شوې، او بیا خاص کر داسې ناسور والا ورځ لمانځل دا د خپل ایمان د ایمان د زوال او د هلاکت یو ذریعه ګرځېږي. الله کریم د موږ ستاسو حیا او عزت او برکت نصیب فرمایي. او آخر کې سلوټ کوو هغې خور ته چې په انډیا کې تاسو سوشل میډیا باندې ولیده او هغې د خپل حجاب دپاره د نعرې تکبیر الله اکبر اوازونه اوچت کړل. د داسې خویندو عزت و حیا ته سلام دی، د داسې خویندو حیا او عزت ته په دواړو لاسونو باندې سلام دی. که چېرې داسې خویندې معاشره کې پیدا شي، یاد ساتئ بیا به ویلنټاین بیا نه مناویږي، بیا به د حیا ورځ نمانځلی کېږي، بیا به د عزت ورځ نمانځلی کېږي. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د دواړو جهانو عزتونه، برکتونه، حیا او کامل ایمان نصیب فرمایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریم په دا دو درې خبرو باندې مونږ ټولو لا که حاضر دي او که غایب دي او که سامعین دي ټول له عمل کو توفیق نصیب فرمایي. رب کریمه مونږ د خپل حیا صادر نصیب فرمایي. رب کریمه بې حیا نه په امن و امان کې وساتي. رب کریمه تیر شوي ګناهونه زموږ معاف کړي. رب کریمه د نیک اعمالو صالحو مونږ عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. رب کریمه مونږ ظاهر لم حیا ور نصیب کړي، مونږ باطن لم د حیا حسن ور نصیب کړي. زموږ خویندو لا میندو لا بیبیانو لا یا الله د حیا صادر ور نصیب کړي. رب کریمه د فاطمة الزهرا د حیا په خاطر، د اهل بیت کرامو د حیا په خاطر، د حضور نبی پاک مبارک د بیبیانو د حیا په خاطر باندې رب کریمه مونږ خویندو میندو بیبیانو الله حیا صادر ور نصیب فرمایي. رب کریمه مونږ بې حیا نه په امن و امان کې وساتې، مونږ ګناهونه معاف کړي، نیک اعمال قبول و منظور فرمایي. ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي، بیماران دي، چا د زړه مسله ده، چا د شوګر د ګردو مسله ده، د چا د کرونا د وبا مسله ده. رب کریمه ته قدیر ذات ته، تعلیم ذات ته، ته شافی و کافی ذات ته. ټولو بیمارانو له صحت ورکې، ټولو بیمارانو له صحت ورکې، ټول قرضداري قرضونو نه خلاص کړې، بې کوره له کورونه ورکې، بې اولاد ته صالح اولاد ورکې. د چا کورونه نه دي آباد رب کریمه کورونه آباد کړې. رب کریمه مونږ په حال باندې رحم فرمایې چې څومره مرحومین زمونږ حقداران تیر شوي رب کریمه درجات بلند کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.